السلام علیکم تاسو جے 91 نیوز ګورئ زه مرشد خان څنګه چې تاسو پته ده وزیر خزانه چې کوم دی د 24-25 بجټ پیش کړی دی د دې بجټ د تاسو مختصرا پوسټمارټم کومه چې د حقیقت سره د ډارک سایډ سي اول خبره خدا سي دا چې وزیر خزانه تقریبا 18877 ارب روپۍ بجټ پیش کړی دی 24-25 لپاره په دې کې چې کوم دی زموږ کتا سوچ کې کل آمدنی هغه 9119 ارب روپۍ ده یعنی زموږ چې کوم ټیکس وغیرہ کلیکشن کیږي زموږ چې کوم آمدن دی هغه 9119 ارب روپۍ دي بیا په دې کې دا نور چې کوم دي زموږ اخراجات د کتا سوچ کې نه اخراجات 18877 ارب روپۍ دي یعنی 50% زموږ چې کوم دی هغه زموږ آمدن دی او هغه نه ایکسترا 50% چې کوم دي زموږ اخراجات دي اوس د 50% چې کوم دی دا پوره کیږي کم ځای نه د دې لپاره چې کوم دی هغه قرضې اخلي او هغه قرضو باقاعده تور باندې په دې ملک باندې بیا بوجي او دغه ته سود چې کوم دی پېکې اوس دا کوم بجټ پیش شوی دی د کم ځای ته الوکیټ کړی دی کم ډپارټمنټ د څومره پیسې ورکړی شوي دي د هغې زه تاسو یو میپ چې کوم دی ګراف زه تاسو سکرین باندې ږدم تاسو دې ته لږ په غور باندې وګورئ د دې میپ مطابق که تاسو سوچ وکړئ قریبا 52% چې کوم دی زموږ چې کوم ریوینیو د زموږ کوم ګټه آمدن دی هغه 52% چې کوم دی واپس په سود پادایګي کیږي یعنی چې ته 9000 روپۍ وګټې نو هغه کې به چې کوم دی تقریبا 4500 روپۍ ته په سود کې چې کوم دی سود په مد کې ته ادا کړي یا بیا چې ته څومره بجټ وباسي نو هغه کې ته هاف چې کوم دی یعنی 52% هغه ته سود لور کې یعنی نیم په نیمه بجټ چې کوم دی ستا په سود کې واپس لاړې او دا سلسله چې کوم دی جاری چې سو پورې تا چې کوم دی خپل برآمدات چې کوم دی تا نه سیوا کړی تا چې کوم دی څه انکم وغیرہ نور طریقو سره انکریز کړی نه دین علاوه که تاسو وګورئ سیول انتظامیه ته تقریبا 4.5% هغه ته ورکړل کیږي پنشن په مد کې 5.3% او سبسڈی په مد کې تقریبا اکثر که تاسو ګورئ سبسډیز کې کې کرپشن ډیر زیات کیږي یو مختلف ډپارټمنټ چې هغه ته الوکیټ کیږي پاره کې 7% چې کوم سبسډیز مد کې دا بجټ زموږ زی او وفاقي ترقیاتی پروګرام کې تقریبا 8% بجټ هغه ته الوکیټ کیږي ورکړل کیږي او دین علاوه مختلف ګرانټس دي چې پاره کې 9.4% بجټ چې کوم دی هغه ته ورکړل شوی دی د ټول اهم خبره د سود نه علاوه چې کوم د زیات بجټ شاته ورکړل کیږي هغه دفاع ته ورکړل کیږي ډیفنس لپاره او د دغه چې کوم د پرسنټیج د 11% 52% سره سود پادایګي کیږي 11% چې کوم د تا ډیفنس ته ورکړل دي دفاع ته چې کوم د ستا بجټ دي دین علاوه نور چې کوم ډپارټمنټ چې کوم سيزونه دي هغه ته تقریبا 2.7% بجټ چې کوم دی ورکړل کیږي اوس تاسو اهم خبره کومه بجټ چې کله الوکیټ شي اناونس شي نو دا غي باقاعده تور باندې ټیکس چې کوم دی په عوامو باندې لګي په مختلف ډپارټمنټس باندې ټیکس لګي خو سوال دا دی چې دا وفاقي وزیران دا سیاستدانان دا په کرسو ناس خلک دي څومره ټیکس ورکوي زه تاسو د 19-23 چې کوم دی زه تاسو ګوشواري زه تاسو شریکومه چې څوک څومره ټیکس ورکوي تاسو اندازه د دې مالیات څه دی ګټه وټه سره دوی ټیکس څومره پې کوي ګورو دا نمبر 1 چې کوم دی شهباز شریف د ملک وزیر اعظم دی اوس د ټیکس چې کوم دی پې کلیکشن د څومره دی دا 71 لک روپۍ دا پې کوي 71 لک روپۍ دا ټیکس چې کوم دی پې کوي آصف زرداری 22 लाख रुपए टैक्स पे की सोच का देता बिलावल भुट्टो 5,35,000 रुपए टैक्स पे की दगा से इमरान खान से कम दे 58 लाख रुपए टैक्स पे की यो खैरान कुन खबर रासी रची शहबाज शरीफ आमदन प्रॉपर्टी चिकम दे इमरान खान कंपैरिजन के डीर राजी इमरान टैक्स के चिकम दे पेमेंट बिया गनम सीवा दे खादीन अलावा का तास उगोरी द नूर चिकम मलगरी दी खुसरो बख्तियार टेक्स पे چې کوم د شیډول دی ګوشواري هغه مطابق 1,58,000 دي تاسو خسرو بختیار کوټ ته ګوري چې هلیکاپټر به کینی باقاعده زین د اجازه د پار اساس کړی دي هغه مدني ته ګوري تاسو هغه ټیکس په ته ګوري چې ګوشواري ته 1,58,000 روپے هغه پې کوي دغه سي خورم دستگیر 51,000 روپے پې کوي خورم دستگیر 51,000 یو انکر ټاپ انکر د دینه زیات ټیکس پې کوي دغه سي تاسو وګوري مریم اورنګزیب وګوري 39,000 جناب مریم اورنګزیب 39,000 ټیکس پې کوي دا سي نورمال ګری چې کوم تاسو کو ویو غوري هنا ربانی کر 4 लाख روپے ټیکس پې کوي ارز مدار چې په ماو تا باندې څومره ټیکس لګي زموږ سره سرمن نه ډایرکټ انډایرکټ څومره ټیکس وباسي واړي چې د آمدن او د سود د سیستم په اوچلو دی په خپل باندې څومره ټیکس پې کوي عام سوال دا دی
چې څومره په خپل مدني سایت ته کړی دی. که ته سوال وکړې جواب دا راځي چې نه جناب دا خو زما دا پراپرټي نه شمارېږي، دا خو د روډ په نوم باندې دا خو زما په انکم کې نه راځي، او بیا د ټیکس دا صورتحال دی.